أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في القراءة خلف الإمام. قراءت خلف الإمام پبارکی اولنا دا مسله لگا اختلافی ډیره ده او دا مسله د ټولو اختلافي مسایلو نه اهمه پدې ده چې نورو اختلافي مسایلو کې مسله د جواز او د عدم جواز نه بلکې مسله د اولا او د استحباب په درجه کې او دا مسله د مهمو مسایلو نه ده چې دې کې مسله د جواز او د عدم جواز د فرض او د حرام او د منع په باره کې اختلاف دی. دا مسله د پخوانه معرکة الاراء د اولو وختونو نه په دې کې د مناظرو او د کتابونو د لیکلو بحثونه داسې کثرت سره و. مخکې علماو په دې کې کتابونه لیکلي دي، وروستنو علماو په دې کې کتابونه لیکلي دي. په دې مسله کې امام بخاری رحمه الله رساله لیکلې ده جزء القراءة خلف الإمام. جزء القراءة خلف الإمام د امام بخاری رساله ده. امام بهقی پکې رساله لیکلې ده کتاب القراءة. د احنافو د طرف نه پکې عبدالحی اللکنوی کتاب لیکلی دی امام الکلام فی القراءة خلف الامام. دیوبندیانو علماو پکې بیا ډیر رسالې لیکلي دي. د دیوبند په مؤسسینو کې مولانا قاسم نانوتوی صاحب هغه لیکلی دی الدلیل المحکم فی ترک القراءة للمؤتم. رشید احمد گنگوہی پکی ہدایت المعتدی فی قراءة المقتدی. شانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فصل الخطاب فی مسئلة فاتحة الكتاب فارسی کی رسالہ لکلی، عربی جبی کی ترجمه شوی ده نو خاتمة الخطاب فی مسئلة فاتحة الكتاب. او دغه رنګه وروسته پکې مولانا سرفراز صفدر صاحب یو 2 مجلدو کې کتاب لیکلی دی. نو په دې مسله کې ډېر زیات کتابونه جانبیانو طرف ته لیکلی شوي دي. د فقهاو مذاهب پکې دا دي چې د احنافو چې کوم مشهور مذهب دی نو هغه دا دی چې قراءت خلف الامام مطلقا جایز نه دی، نه په سري مانځ کې نه په جهري مانځ کې. د مقتدی دپاره قراءت هغه د فاتحې که هغه د سورتي دا جایز نه دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله 2 شاگردان چې کوم ته صاحبین وی او امام محمد امام ابو یوسف د هغویو نه داسې رای راغلی ده چې په سري مانځه کې دا مستحب دی او دا تی نقل د 2 روایتونه چې په سري مانځه کې مباح دی
نو د مستحب قول هم ترې را نقل دی چې په سري مانځه کې مستحب ده، د مباح قول هم ترې را نقل دی. او دا قول د صاحبانو وروسته دیوبندي علماو کې شانور شاه کشمیری دې ته ذهاب کړی دی، او عبدالحی لکنوي چې کوم کتاب لیکلی امام الکلام په هغې کې هم دې ته ذهاب کړی دی. دویم مذهب په دې باب کې د امام شافعي رحمه الله دی. هغه وایي چې فاتحه ام القرآن دا واجبه ده مطلقاً، د امام د پاره د مقتدي د پاره په سري مانځه کې په جهري مانځه کې مطلقاً چې مونځ دی نو بې فاتحې مونځ نه کیږي. دا مسلک دی د امام شافعي رحمه الله. امام مالک او امام احمد حنبل رحمه الله نه روایتونه مختلف راغلي دي. یو روایت دا دی چې په جهري مانځه کې مکروه دی، یو روایت دا دی چې نه په جهري مانځه کې جایز دی، روایت دام دی چې په جهري مانځه کې مستحب دی، او سري منځونو کې چې د وجوب قول راغلی دی د دې دواړو نه، او د استحباب ته راغلی دی. دا خو د فقهاو یعنې د امام ابو حنیفه نه علاوه د هغه شاګردان چې دي هغه هم قائل دي په قرائت د فاتحې خلف الامام باندې په بعضې سورو کې، لکه په سري مانځه کې. یا دا نور علما چې څه دي، چا په جهري کې جایز کړی، چا په واجب کړی دی، په سري کې چا مباح کړی دی، خو قول ترې راغلی دی په جواز د فاتحې باندې په مانځه کې د مقتدي دپاره خلف الامام قول ته ثابت دی. یوازې د احنافو مذهب په دې باب کې هغه هم د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم مذهب دی دا هغوی رای دا ده چې فاتحه ممنوع ده، ناجایزه ده خلف الامام په سري مانځه کې او په جهري مانځه کې په دې باب کې روایات د هغه علماو چې هغوی قائل نه دي، هغوی په جواز قائل نه دي، د هغوی سره څه دلایل دي؟ یوه خبره اصولي یاد ساتئ، نور به په دې کې راځي چې د هغویو دلایل ټول د مطلق قرائت په باره کې دي، او هغوی چې څومره دلایل پیش کوي نو په مسله د فاتحې کې خاصتاً د دې په منع کې دلیل نشته. منع او یا دلایل د هغوی چې دي چې هغه د عدم جواز دي هغه ټول په مطلق قرائت په باره کې دي. مطلق قرائت هغوی سره دلیل دی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، نو د مطلق قرآن په باره کې دی، مطلق قرائت په باره کې دی. د هغوی سره که دلیل دی د مسلم روایت چې وإذا قرأ انما جعل الامام ليؤتم به، او په آخره کې راځي وإذا قرأ فانصتوا، نو اذا قرأ د مطلق قرائت په باره کې دی. د هغوی سره چې دلیل دی هغه روایت د دارقطني چې کوم مرسل دی د په ټولو وجوهو سره
او صرف یوه وجه داسې ده چې هغې کې امام ابو حنیفه رحمه الله راغلی دی موصولا د جابر نه چې هغې ته روایت د عبدالله ابن شداد وایي او هغه روایت دارقطني چې نقل کړی ټولو طرقو سره نو ویلي دي مرسل دی خو زه روایت هر څنګه چې بحث به پرې وروسته وکړو خو روایت دا دی چې من کان له امام فقراءة الامام له قراءة دا دلیل دی خو که وګورې د مطلق قراءت په باره کې دی د عام قراءت په باره کې دی نو دا یوه خبره باید یاد وي موږ ته چې د څومره دلایل دي د منع په باره کې نو هغه د مطلق قراءت په باره کې دي خاصتا د فاتحې باره کې نشته اوس کوم علما چې قائل دي په وجوب باندې نو د هغوی دلایل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا هغه حدیث دی چې هغه تقریبا حد تواتر ته رسیدلی دی او دا دلیل دی په دې باندې چې نه مونځ د منفردن نه مونځ د امام نه مونځ د مقتدي نه مونځ سري نه مونځ جهري دا یو مونځم صحیح نه دی بغیر د فاتحې د کتاب نه موږ هلته مخکې بحث کړی و په مطلق فاتحه کې چې دا لا د نفي د کمال لپاره نه دی بلکې دا لا د پاره د نفي د جواز دی ځکه چې روایاتو کې لا تجزیم راغلی و چې د سره جایز نه دی په روایاتو کې به اوس هم راشي په دې ترمذي کې لفظ د خداج راغلی دی چې چا په غیر د فاتحې نه مونځ خداجون دی او خداج هغه شي ته ویلی کېږي چې بعضې ارکان د هغې نه وي بعضې اعضا یې نه وي ولدت الناقه خدجت الناقه چې داسې ناقص الخلقت بچی وغورځوي نو د خداج معنا ده ناقص